حضور علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین یو لویه فرشته پیدا کړې ده او هغه فرشته دومره غټه ده چې د الله د عرش د لاندې د هغې فرشتې سر دی او د اووم ځمکې نه ښکته د دغې فرشتې خپې دي. په مشرق او په مغرب، په شمال او په جنوب د دنیا په څلورو واړو طرفونو د دغې غټې فرشتې دا وزرې خوري دي او دومره ډېرې وزرې یې دي په دنیا کې چې څومره مخلوقات دي، څومره انسانان دي، پیریان دي، دیوان دي، خو چې کم مخلوق دی د هغې ټولو مخلوقاتو نه زیاتې د دغې فرشتې وزرې دي. بیا حضور علیه السلام فرمایي زما کم یو امتی چې په ما باندې یو کرتې درود شریف ووایي نو وی الله رب ذوالجلال دغې فرشتې ته ووایي چې د عرش د لاندې د نور کم دریاب بهیږي دغه دریاب کې غوپا وخه وی دغه فرشتہ د الله رب ذوالجلال د حکم تعمیل وکي او دغه د نور دریاب ته ورغوټه شي. وی چې بیا دغه د نور د دریاب نه دا فرشتہ بهر روزي د عرش د لاندې د نور دریاب دی د هغې په کناره دا فرشتہ ودرېږي او خپل ټولو وزرو نه د نور دغه ساز کی دغه قطرات دا سندل غواړي نو وزرو لا سند ورکی وزرې چې اوسنډي نو د هرې وزرې نه یې د نور قطرې پریوزي او ستاسو اندازه ولګوئ چې دغه د نور نه جوړه فرشته د نور په دریاب کې غوپوي او دونه غټه فرشته چې سرې د عرش سره او خپې اومې ځمکې نه ښکته یوه وزر په شمال بله په جنوب، په مشرق او په مغرب او په شمال او په جنوب خورې دا دونه غټه فرشته چې لوی جسم لري د دې وزرې به څومره او بیا دا د خپلو وزرو نه یو قطره د نور سنډي نو اندازه ولګوئ چې څومره ساز کی د نور به ترې پریوزي. نو حضور علیه السلام فرمایي زما امتی چې په ما درود شریف ووي نو د فرشتې د نور په دریاب کې غوټه وواله او چې راووته نو وزرې وڅنډلې د یو وزرې نه چې څومره ساز کی پروتې دي د هر ساز کی او د هرې قطرې نه الله بله مستقل یو فرشته پیدا کی او دا چا چې درود ویلی دی دغه نوې فرشتې چې پیدا شوي د ده دپاره تر د قیامت دروازې پورې د مغفرت دعاګانې غواړي. دا فرشتې وایي چې د ده د برکته مونږ له الله جسم او زندگی را کړې ده د دې په وجه باندې دا زمونږ محسن د احسان را سره کړی دی مونږ به د ده دپاره مغفرت د الله نه غواړو نو تر د قیامت دروازې پورې دا صاحب درود د پاره نوې فرشتې پیدا کیږي او استغفار او د الله نه بخښنه غواړي. نو څوک چې ډېر درودونه وایي د هغوی به څومره ثوابونه کیږي د جمعې مبارکه ورځ یا د جمعې مبارکه شپه وي یا هسې ځان له وظیفه کې بنده روزانه کثرت سره درود شریف وایي نو الله رب ذوالجلال ورلا بشمیر ثوابونه ورکوي او برکات په هم نازلوي. دین علاوه درود شریف یو دومره عظیم عبادت دی چې مونږ په مانځه کې الله ته پیش کوو د مانځه په اخره کې نو چې بنده یې په خپله زندګۍ په مونځ کې د مونځ نه بهر د شپې د ورځې او په روانه په ولاړه په ملاسته په ناسته په هر حالت کې وظیفه کی. حضور علیه السلام فرمایي
چا چې یو ځل درود شریف په ما باندې وی الله په لس رحمتونه د دې په بدل نازلای. درود شریف یو بهترین عبادت دی. الله دې استاسو او زمونږ د ټولو نصیب کی. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.